بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه د اجرا طریقه شروع کړې وه. نو کله چې په جمله کې کلمات ګڼ راشي او اسم او فعل په علاماتو سره جدا شي، نو د حرف او د فعل د جدا کولو د اجرا کولو طریقه مونږه ذکر کړې وه. نننی سبق کې زمونږه په کلمه کې اجرا د اسم ده. چې کله مونږه په یو کلمه کې اجرا کوو او فعل او حرف د هغې نه جدا کوو، نو د اسم د اجرا کولو طریقه دا ده چې اول به ته د اسم علامت تلاش کړي. علامت تلاش کړي چې دا کلمه اسم دی، نو دې کې د علاماتو د اسم نه کم یو راغلي. لکه نحو میر کې چې کوم غټ علامات ذکر شوي دي، 11 الف لام راغلي دي، اضافت دي، مثال په تور اسم تصغیر دی وغیره. نو اول به ته د اسم علامت تلاش کړي. اول د اجرا طریقه دا ده چې کله دا د اسم علامت تلاش کړه، نو بعد کې به بیا وګورئ چې آیا دا اسم دا معرفه ده که نکره ده، په اعتبار د وصف سره چې کوم د اسم کوم تقسیم دی. د مثال په تور نکره ده که معرفه ده. که مثال په تور په جمله کې یو اسم راغلی دی او دا معرفه وه، نو بیا به وګورئ د معرفي په اقسامو کې دا کوم یو قسم دی. آیا علم دی، ضمیر دی، اسم اشاره ده، اسم موصول دی، که معرفه به الف لام ده، که معرفه به ندا ده، که معرفه به اضافت ده. نو معرفي او نکري کې دغه د اجرا طریقه ده چې د معرفي اقسام ټول په دې کې معلوم کی. بعد کې مثال ته معلوم شي چې دا اسم معرفه ده یا نکره ده. دا غي نه بعد کې دویم نمبر سټیپ کې به ته دا څوګي چې وګورئ دا اسم په اعتبار د ذات سره چې دا مذکر دی او که مؤنث دی. که مثال په تور یو اسم مؤنث، نو مؤنث به څنګه ته بدلېږي چې کې علامت تانیث راغلی مذکر کې. د مثال په تور یو کلمه مؤنث دی، نو وګورئ چې مؤنث حقيقي دی او که لفظي دی. حقيقي مونږ ویلو کنه چې د مقابل کې مذکر راغلی وي، او لفظي چې مقابل کې مذکر نوی راغلی. د مثال په تور مذکر دی یا مؤنث دی، دا به کې معلوم کی. چې کله په یو اسم کې علامت معلوم کړه، معرفه نکره دی معلوم کړه، مذکر مؤنث دی معلوم کړه، نو په اعتبار د عدد سره به وګورئ چې آیا دا اسم مفرد دی، تثنیه ده او که جمع ده. مثال په تور یو کلمه مفرد دی یا تثنیه ده یا جمع ده. که جمع ده نو بیا به وګورئ چې جمع سالم ده او که جمع مکسره ده. که جمع مکسر ده نو بیا به وګورئ چې جمع قلت ده که کثرت ده. د قلت لپاره خپل وزن دی هغه معلوم کی. که دایې نه ما سیوا نو بیا به سی جمع کثرت وي. نو دا په اسم کې د اجرا طریقه ده. او به ګورئ چې دا اسم مثال په تور معرفه نکره مذکر مؤنث کې معلوم ک، نو اوس په خامخا د دې اعراب به معلومې کنه. نو به ګورئ چې آیا دا اسم معرب دی او که مبني دی. لکه مثال په تور دا اسم معرب دی، نو چې تاسو دا یادی چې اسم معرب سو اقسام دي. نو مثال اسم متمکنه چې په ترکیب کې واقع شي، دا کلمه سي معرب وي. فعل مضارع معرب د چې کله نون د تاکید او نون د جمع مؤنث نسی خالی وي، نو دا بسی معرب وي. که مثال په تور اسم متمکن او په ترکیب کې واقع نو، یا فعل مضارع او نون تاکید نون جمع مؤنث پکې راغلی، مثال نو بیا مبني ده. نو د اسم کې بعد چې کوم دی د معرب او مبني اجرا کول طریقه دار چې د معرب د دوه اقسام ته یاد وي. که مثال په تور دغه دوه اقسام کې نو بیا وګورئ چې مبني ده. نو مبني خو ځان له خپل کور کې په دوه قسمه ده، مبني الاصل مشابه ته مبني الاصل. که چېرې مثال په تور مبني الاصل ونه وګورئ چې مبني الاصل خضری دي، ماضی، امر حاضر معروف او جمله حروف خو شې دی باندې. که مثال په تور مبني الاصل کې نه نو وګورئ چې مشابه ته مبني الاصل ده. مشابه ته مبني الاصل کوم ده؟ فعل مضارع چې نون د جمع مؤنث نون تاکید پکې راغلی وي. دا رنګ اسم غیر متمکن ده، اسم متمکن چې په ترکیب کې نه واقع. نو دا ټول طریقې د څه شوي؟ دا د اسم د اجرا کولو طریقه ده.